ګرانو کتونکو علب خان شیرپوه یم. څنګ کې مې ناست دی ډاکټر حمیدالله صاحب چې د ماشومانو سپیشلیسټ دی او یقینا یو خو یخني راله، بل په ماشومانو کې ډېرې زیاتې بیمارۍ دي. هغه کمې بې احتیاطۍ دي چې هغه ماشومانو کې رنځ نور خو هم زیاتوي. نو ضروري مې ګڼل چې د خپلو کتونکو دپاره د ډاکټر صاحب نه وخت واخیسته او د دغې مقصد او دغې مرام دپاره چې موږ کومه نه احتیاطي کوو چې هغه ونکړو. ګرانه ګراني ده، دوایانې اخیستل دا ډېر زیات ګران کار دی، روزګار شته دی نه، پیسونه د ډاکټرانو ورکولی نه شو، هسپتالونو کې چې کوم دی نو هغه شانتې سهولیات نشته دی. نو ما ضروري ګڼل چې یاره زه خپلو کتونکو سره هغه خبرې وکړم چې یاره هغوی ته پیدا ته ور ورسېږي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. ډاکټر صاحب څومره وخت نه جاب کوئ؟ همون خو جی تقریبا یو نیم کال وشولو ایز ان چلډرن سپیشلیسټ پهلې ډي ایچ کیو 400 کې وم، اوس فلحال وومن اینڈ چلډرن کې ایز ان چلډرن سپیشلیسټ کار کوم. صحیح. او یې د کوم ځای؟ زه جی بیسیکلی د هنګونه بیلانګ کوم، خو پېښور نه راځم ریګولر اور دلته کې کور کوم پېښور کې دی. 400 کې څومره وخت شو؟ ما تقریبا یو نیم کال پوره کېږي ایز ان چلډرن سپیشلیسټ دلته کار کوم اور اوس الحمدلله وومن اینډ چلډرن هم انچارج یم. صحیح. ډاکټر صاحب کوم احتیاط پکار دی؟ ماشومانو دا رنځونه زیات شوي دي، بل یخني راله، دنده شو، بار شو، یخ شو، ګرم شو، داسې هغه مور والدینو له کوم احتیاط پکار دی؟ احتیاطي تدابیرونو کې تاسو ته پته دی نن سبا د بریخ موسم دی، نمونیا زیاته کېږي یخنیانو کې. نو مین خبره دا وي تاسو ته پته دی موږ کوم آب و هوا ده، چارسدې ولې وي یا سوابې وي یا بخور وي، نو ډېره ګردالود هوا ده، خامخا فیکټریان هم دي، یاسې صفایي نظام هم نشته، نو هوا کې دا جراثیم هر وخت موجود وي. اوس دې نه به تاسو خپل ماشومان بچ کوئ څنګه؟ یو خو خپل ماشومان یخنۍ کې لږ ګرم ساتئ، لکه خپل هغه ته برابر ټوپۍ هم ورته اچوئ او کوم لږ وخت نور تیر شي، بنین منین شي، جرابې شي، چې ماشوم یخ نه شي. دویم خبره دا دی چې ماشوم د یخې هوا کې ډېر زیات مه راوباسي، څه غیر ضروري غنی وي یخې هوا نه یې لږ بچ کوئ، ټیک شو. او چې لږ نور یوز وخت کې لږ هغه وخت کې که تاسو چېرته ضروري کار وي یا ماشوم بوتله هغه وي هغه کې بوتلی شي. درېیمه خبره دا چې د یخنۍ موسم کې د الرجي علامات ډېر زیات شي، څه موږ میډیکل اصطلاح کې استما وایو. نو استما دا ده چې یخنۍ کې د الرجي د وجې زیاتېږي. تاسو کوشش کوئ چې یو خو د یخې هوا نه لږ ماشوم ساتئ، یو د موږ کور کې ګورو ماشومانو ته دی پاوډر ماوډر شو او دا سپریګانې غشوي دا ډېر زیات استعمالیږي، دا ټول د الرجي جړ دی. نو دې نه به هم تاسو کوشش کوئ چې لږ ماشومان بچ کوئ. یو ډېر ګران کار نه دی، کوم د ماشومان سکول ته ځي هغوی ته پکار دا ده څنګه چې کورونا کې موږ ماسکونه هغه اچولو، نو دا ماسک داسې شی دی چې دا ټول جراثیم ودروي. نو دې سره ماشومانو ته جراثیم سینې ته تللی نه شي، نو بیماریان یې ډېر حد تک موږ کوی شو. څلورمه خبره د خوراک ته، نو یخې هواګانو کې او د یخنۍ کې کوشش دا کوئ چې ماشومانو ته بار د پیپسۍ شوي، د جوسونه شو، د پاپړې ماپړې شوي دا ورته لږ کم هغه کوئ، چپسونه هغه، ټیک شو. نو دا ټول احتیاطي تدابیرونه دا وي چې دې سره به موږ ډېر حد تک تاسو بیماریانو نه د ماشوم بچ کړي. ډېر ماشومان وده نه کوي او چینجي یا دغه وده کې دا خبرې دي چې لکه خوراک خپل مقدار وي. اکثر غلطي مور پلار دا کوي زموږ ته راشي تقریبا یو نیم کال ماشوم وي او تشي په پیو یې ساتلی وي، نو دا خدای پاک خپل یو نظام جوړ کړی دی چې ماشوم غاښونه وشي کال کې، نو هغه ته لږ لږ نور خوراکونه، کیله شوله، آلو شو، لږ لږ وریجې شوې، دا ورته شروع کول غواړي. دی په ټایم باندې خوراکونه شروع نه کړي، ماشومانو ته زیاتر د بار کیکونه هغه ورکوي، بس یو کیک لاس کې ورکړي هغه ورکړي، کور خوراکونه نه ورکوي، نو ماشومانو نشونما کم شي، ولې چې هغه کې هغه ویټامین هغه پروټین هغه وي نه، نو ماشومان د سره واړه پاتې کېږي. بیا هم چاته لګي چې ماشوم کمزوری دی هغه دی، هغه اني ټایم هاسپټل ته راتلی شي خپل چیک اپ لا. دې کې پیله داسې وي چې موږ سره خپل آلات وي، هغه کې موږ وزن کوو، کت کوو، بیا دې خپل یو چارټونه راځي، هغه کې موږ ماشوم ګورو چې آیا دی وده کړي ده که نه. اکثر موږ ته 70% ماشومان راځي چې دی وده نه یې کړي، خاص هغه موږ وتلو هغه بلکل خپله وده کړي وي.
نو قتل بل شی وي او دی هغه بل شی وي چې مونږ یې وګورو. یو ماشوم لري د مور پی څومره وخت مور پی کم از کم 2 کاله زوري وي، خو د کله 6 میاشتو نه ماشوم واوړي نو هغه ته د نور خوراک شروع کول هم ډېر ضروري وي. مور پی صرف 6 میاشتو پورې ماشوم ضروریات پوره کوي. 6 میاشتو نه وړاندې تاسو ته نور خوراکونه به خامخا ماشومانو ته شروع کوئ. او مونږ یو بل خبره دا ډېره زیاته لیدلې چې اکثر میندې ماشومانو ته چای ډېره ورکوي، قهوه ډېره ورکوي. دا ټول قهوه هغه نه دي، دا ماشومانو ته زار دي. او یو دریمه خبره چې مونږ ډېره زیاته ګورو، کال نه مخکې ماشومانو ته د غوا پی ورکوي. نو غوا پی ماشوم ته کال نه مخکې نه وي پکار، هغه ماشوم هضموی نه شي. هغه هضموی نه شي، هغه سره هغه خېټه مو پړسېږي او هغه سره وده هم نه کوي. ډاکټر صاحب ډېر ماشومان خو جاړي، مور د ماشوم په دغه باندې پیږي، خو دا ګوتې پړسېدلې وي، لاس ته څنګه الرجي تاسو ذکر وکړو هغې سره، نو دا اوس د یخني را روانه ده که نه، نو دې نه به څنګه چې تود او ګرم دیگه اوس داسې تاسو پړسوب یادوي نه، پړسوب هم زه ته وایم چې الرجي نه کېږي که نه. خو الرجي اوس هر یو کس ته الرجي خپل شي نه وي. ځینې کسان وي چې سپری نه الرجي وي، ځینې یخې هوا نه، ځینې وي چې لږ پاوډر غی په واچولو، ځینې وي چې لکه فار اګزامپل څه کیلې جوس غی ورکړل هغه په هغه باندې بده راغله. نو چې کوم شي نه چې ماشوم تاسو ته لګي چې هغه خوړلو نه بعد یا هغه لګولو نه بعد ماشوم پړسېږي، نو هغه شی به تاسو کوشش کوئ چې ماشوم ته بیا ونه لګئ. ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو کتونکو پروګرام اوږدېږي، یعنې ډاکټر صاحب باندې نور هم ډېر د اخم اخم سوالونه دي چې هغه مې ترې کړی وي، خو انشاءالله دا مې سره وعده ده چې ډاکټر حمیدالله صاحب سره به په باقي پاتو سوالونو باندې بیا خبرې اترې کوو. او زما هم خواهش دی تاسو هم د سره دغه پروګرام وګورئ، او خو چېرې ماشومانو والدینو احتیاط وکړو نو ډاکټر ته به ډېر کم ضرورت راځي. نو زه ډاکټر صاحب یو جهان مننه کوم. ډېره مننه.